بعض ملګري دا خبره کو چې د امن په نوم یې ووټ وغوښتو، امن نشته. ملګري یوه خبره توضیح کړو، دا موجوده پدمنی دا اندازه د تخیل تحصیل پر محدوده دو، دا اندازه شمالی وزیرستان پر محدوده دو، دا اندازه خلیج پاکستان مسئله دو، دا اندازه خلیج افغانستان مسئله دو. دا یو نوی عالمي جنگ ده، دا د غاټې قوتې جنگ ده، دا د دویم جنگ عظیم نه بعده یو نوی داسې جنگ دی چې د میش د خوره ته وروړو، خو په داسې به استعمالیږي د مو بچو، استعمالیږي به د مو خوره، بهتر جنگ به د میش د خوره وي. یې ساده نه بوتو سره دو چې آیا تاسو یو داسې انتخاب کوئ چې هغه په دا جنگ شي دنیا سہولت کار وو، پرینه سہولت کار وو، بعد وقتا سہولت کار وو، او پرتین کې وخت به یو ور بیا سہولت کار وي. دا د یو داسې نظریه او د یو داسې سوچ فکر انتخاب کوي چې پرینه دې د یو ته دا ویلي وي او د پاکستان ته دا ویلي وي چې دا جنگ د مو جنگ نه ده، دا جنگ د خبره ته تور وړای ده. دا محسن داور صاحب تاسو واورېده، نو په دې خبره خوشحاله یم چې هغه دا مني چې موجوده ترهګري چې کومه ده نو دا د نړیوال جنگ برخه ده. یعنی 13 ترهګري چې کومه وه نو په هغې کې د امریکې او د روس جنګ او د هغې دپاره میدان جنگ چې کوم هغه افغانستان او د افغانستان سره پوله په پوله باندې خیبر پښتونخوا پرته وه، نو د هغې اثرات په دې صوبه باندې و. نو هغه ترهګري هم د نړیوال جنگ د وجې وه او موجوده ترهګري هم د نړیوال جنگ د وجې ده. موجوده دور کې د چین او د امریکې د طاقتونو جنگ دی او دواړه کوشش کوي چې خپل طاقت څرګند کړي او دې ته سوړ جنگ وایي، یعنی ښکاره نه دی. ښکاره خو د امریکې جنگ د ایران سره دی، نو په هغې کې پاکستان مجبوري ده چې د ایران مرسته وکړي ځکه چې موږ سره پوله په پوله پروت دی. خو محسن داول صاحب یو خبره بله دې کې کړې چې جنگ خو نړیوال دی خو استعمالیږو به موږ، یعنی زموږ بچي او زموږ خاوره. نو دا خبره تقریبا ما په 2 درجنه ویډیوز کې ویلاګس کې وکړه او کوشش کوم چې دا پښتانه په دې خبره پوه شي چې ولې موږ استعمالیږو. موږ کله ماضي ته لاړ شو نو نیک محمد د وزیرستان یو عام کسو افغانستان ته تللی و، هلته جهاد کو، بیا چې کله هلته امریکا راله نو نیک محمد واپس رالی وزیرستان ته. نو چې امریکې کله په افغانستان کې بریدونه زیات کړه نو د تاجکستان، ازبکستان او د افغانستان ځینې هغه خلک چې هغه د امریکې په نښه باندې وو نو هغه هم راله وزیرستان ته. قاری طاهر په نوم باندې د ازبکو هغه رالی او د نیک محمد سره دیره شه. بیا د قاری طاهر نه پس یو کس به راته او هلته به دیره کېده او نیک محمد هغې ته د اوسېدو ځای م ورکړی و، خوراک څښاک به یې م ورکوه، د هغې خیال به یې م ساته. نو کله چې دغلته دا خلک ورو ورو سیوا کېده نو د پاکستان سیکیورټي ادارو ته دا اندېښنه شوه چې یاره د افغانستان نه خلک راځي او هغه دلته پناه اخلي او امریکې د طرفه هم دا دباو چې د افغانستان خلک پاکستان ته وړي. نو نیک محمد ته دا وویلی شو چې یاره ته دې خلکو له پناه مه ورکوه او مه دا خلک ځایوه دلته. بیا شکی معاهده به تاسو ته یاده شي چې بیا وروسته ناکامه شو، هغه معاهده سرته ونه رسېد، هغه مو شوله. خو د هغې نه پس بیا وزیرستان، موږ اصل کې بالخصوص د وزیرستان خبره کوو، نو هلته بیا د ترهګرۍ غور خور شو. دلته د سوچ خبره دا ده چې نیک محمد چې د وزیرستان اوسېدونکی و هغه ولې د بار خلکو له دلته پناه ورکوله او دا خلک یې ساته. که دغه خلک د امریکي وو، که دا د پاکستان وو، که دا د جنسو، که دا څوک ولې ساتل. نو زمون خپل چې کوم دي نو هغه زمون خلاف دي، زمون خپل زمون خلاف استعمالیږي. نو موږ پښتانه
ځکه د امن دپاره سترګې په لار یو او په تېر 40 کالو کې موږ امن په سترګو ونه لید. تاسو که وګورئ موجوده چې کوم طالبان دي نو هغه پښتانه دي او مسلمانان دي، خو هغوی چې کوم په قبایلو کې که پولیس والا وجني یا په ښکته سیمو کې وجني نو هغه هم پښتانه دي او مسلمانان دي، که ایپسي والا وجني نو هغه هم پښتانه دي مسلمانان دي، که سیول کم خلک مري شهیدان کېږي نو هغه هم پښتانه او مسلمانان دي. نو پښتون د پښتون دښمن دی. دا خبره موږ بیا بیا کوو، زموږ پښتانه په اکثر خفه شي چې ته پښتنو پسې لګیې. زه پښتنو پسې نه یم لګیا، خو زه کوشش کوم چې تاسو په دې پوهه کړم چې ستاسو خپل خلک چې هر څوک استعمالوي، که هغه د پاکستان ادارې استعمالوي، که هغه امریکا استعمالوي، که هغه را موساد او CIA هر څوک چې استعمالوي، خو زموږ خپل پښتانه زموږ خلاف استعمالیږي. نو پکار دا چې زموږ پښتانه په دې پوه شي، دغه طالبان هم په دې پوه شي چې یار موږ دا کوم خلک وجنو نو دا خو مسلمانان هم دي پښتانه هم دي، نو په دوی باندې څنګه موږ جهاد کوو؟ آیا جهاد دا دی که نه دی؟ ځکه چې مسلمان وجل دا خو لږ ډېر موږ هم د اسلام نه خبري، دې ته خو جهاد نشي ویلی. نو بدقسمتي د پښتنو دا ده هغه چې هر ځای کې دي خپل پښتانه د دوی دښمنان دي، او دغه پښتانه بیا بیا د پیسو په غرض دي، که د جنت په غرض دي، که د هر څه دپاره دي، خو د پښتنو خلاف استعمالیږي. بیا د تېرو 14 کالو نه زموږ یو بله بدقسمتي دا ده چې سیاسي طور موږ ګمراه شوي یو. یعنی که ترهګري راله هر چا راوسته او زموږ پښتانې زموږ خلاف کړه او زموږ خلاف جنګیږي او استعمالیږي، نو د حکومت هم څه ذمهوارۍ جوړیږي، په کار ده چې خپل کردار ادا کړي. عوامي نیشنل ګوند چې کم خپل 200 ورکران او لیډران شهیدان کول په جنگ کې، نو هغه د دې مقصد دپاره چې په دې خاوره جنگ خور نشي. په موجوده پاکستان تحریک انصاف د 14 کالو نه په دې صوبه کې حکومت دی، نو انتظامی لحاظ سره یا اقتصادي لحاظ سره یا خلکو ته د فایدې ورکولو لحاظ سره خو هغوی څه کارنامه ونه کړه، کم سے کم چې د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره خو چې دوی څه کړل. نو دغه د پښتنو بله بدقسمتي ده. خو دې دواړو خبرو کې که موږ سیاسي وګورو او که ترهګرۍ ته وګورو، په دواړو کې پښتانه دومره ګمراه شوي دي چې صوبایي حکومت د خپلې ناکامۍ او د دې پښتنو د بربادۍ ذمہوار نه ګرځي. پښتانه دا نه وایي چې نه دا صوبه که تباه ده نو دا د دې صوبایي حکومت د وجې تباه ده، دا بالکل نه وایي. دا د ګمراهۍ حد دی. دغه شان که ترهګري ده نو دوی ته دا ویلی کېږي چې یاره دا ترهګري هم سکیورټي ادارو راوستی. خو په ترهګرو کې ما اوسه پورې پنجابی ونه لید، ټول پښتانه دي. نو مهرباني دي دا پښتانه څومره چې دا ویډیو ګوري هغوی ته زما خاص دی دا وکئ مهرباني چې تاسو لږ سوچ وکئ چې یار موږ ته دا خلک دا خبره کوي، که سیاسي سړی راته کوي نو سیاسي سړي زما په وډ باندې د 0 نه اربپتي څنګه شو. کم خلک که ماته د جنت خبره کوي نو آیا د هغوی اعمال د هغوی کردار د جنت